العرش العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشرف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. حضار محترمینو سامعینو د استادانو په اجازه او د ملګرو په اجازه تاسو ته ښه معلومه ده چې دا پروګرام چې جوړ شوی دی د دې نسبت د یو چا سره ستا مخکې برهاني مولوي صاحب وویله چې د دې نسبت د هغه چا سره دی چې دا ټول کائنات دا ټول مخلوقات دا ټول د مخ نه پیدا دي. د دې نسبت د هغه چا سره دی چې نوم یې دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دا نسبت چې دی دا نسبت په قرآن سره ثابت دی. نسبت د خداوند متعال ترجیح ورکړی ده. نسبت خداوند متعال په قرآن مجید کې ذکر کړی دی. که نسبت دې د ښو خلقو سره وي ښه به وي، که نسبت دې د بدو خلقو سره وي بد به وي، که پروګرام نسبت د ښه سړي سره وي پروګرام به ښه وي، که د بد سړي سره پروګرام نسبت وي پروګرام به بد وي. نو نسبت په قرآن مجید سره ثابت دی. خداوند متعال لږ اشاره به ورته وکړمه و نسبت لره خداوند متعال په 15 او 14 سفارې کې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام بیان کوي. دوی په سفر باندې ځي. خضر علیه السلام ورته وایي چې موسی زه ستا سره سفر کوم په دې شرط باندې چې ته څه وینې ما نه به پوښتنه نه کوي. موسی علیه السلام ورته فرمایي چې صحیح ده روانېږي په کښتۍ کې سپرېږي کښتۍ والا کریا هم نه ځینې غواړي. خضر علیه السلام راولاړېږي کښتۍ ماتوي. موسی علیه السلام ورته فرمایي چې ای خضره دا کښتۍ خاوند خو موږ سره ښه وکړله پیسې هم وانخیستلې ولې تا کښتۍ ځینې ماته کړله؟ خضر علیه السلام ورته فرمایي چې ما نه درته ویله ما څخه به پوښتنه نه کوې. موسی علیه السلام عذر ورته پېښوي چې بیا به پوښتنه نه کومه. روانېږي یو ځای ګوري چې ماشومان لوبه کوي. خضر علیه السلام یو ماشوم راګیروي او سر یې ځینې پرې کوي. موسی علیه السلام خو ډېر جلالي و پیغمبر و ناحقه خبرې به نشي برداشت کولی. موسی علیه السلام خضر ته وویله چې ای خضره دا ماشوم دې ولې قتل کوي؟ جرم یې هم نه و تا قتل کوي. خضر علیه السلام ورته وویل چې موسی ما تا ته نه وویلي چې ما څخه به پوښتنه نه کوې؟ موسی علیه السلام ورته فرمایي که بیا مې پوښتنه زنده څخه وکړله بیا ما سره ملګرتیا مه کوه په سفر کې. روانېږي بیا یو کلي ته راځي. کلي کې چې ګوري یو کور څخه طلب د ډوډۍ کوي چې ډوډۍ ماته راکړه خو لیکن هغه کور منع کوي ډوډۍ نه ورکوي. ګوري یو دیوال دی چې دیوال چپه کېږي. خضر علیه السلام په کرامت په معجزه سره هغه دیوال سموي. موسی علیه السلام ورته فرمایي چې ای خضره که چیرې زه ستا په ځای وای نو ما به د دې څخه مزدوري اخیستې وای ولې تا ته یې ډوډۍ هم در نه کړه دې کلي او تا ښه هم ورسره کوې. خضر علیه السلام ورته فرمایي چې بس زما اوس ستا ملګرتیا دلته ختم شوله. اوس حقیقت درته بیانوم د دې خبرو. هغه کښتۍ چې کوم وه چې ما ماته کړله دا د یو مظلوم د یو مسکین کښتۍ وه او یو ظالم جابر بادشاه هغه د کښتیو پسې ګرځېدی چې ښه کښتۍ به وه صحیح کښتۍ به وه هغه بې غصب کوله هغه بې نیوله هغه بې غلا کوله په زور یې به اخیستله. ما دا کښتۍ ماته کړله چې دې مسکین او دې فقیر کښتۍ وانخي. راځه هغه ماشومانو لره چې ماشومان معقل یو ماشوم مې قتل کوي. د دې مور و پلار چې کوم وه هغه صالح هم وه خو لیکن که چیرې دغه بچی ګډ سوی وای نو امکان د دې و چې دا خپل مور و پلار یې په شرک باندې مجبوره کړي وای خپل مور و پلار یې په ظلم باندې مجبوره کړي وای. د دې وجه هغه ماشوم ما قتل کوي. خداوند متعال به د دې په مقابل کې بل نور نیک صالح بچیان ورکړي. او هغه دیوال چې کوم و واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه
وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. هغه دیوال چې کوم چې ما سم کړي هغه د مسکینانو د یتیمانو د کوچنیانو دیوال وو، خو لیکن وو چې ما سم کړي د مور او پلار نیک صالح وو. مفسرین بعضې مفسرین لیکي چې د دوی او د مور او پلار د نیکګانو په منځ کې 1500 کاله په منځ کې تېر شوي وو. خداوند متعال چې دې ماشومانو سره ښه وکړله هغه دا و چې د دوی نسبت د یو چا سره وو. هغه نسبت په منځ کې زمانه 1500 کاله تېر شوي وو. 1500 کاله اخوا ته مور او پلار یې نیک صالح تېر شوي وو. خداوند متعال د هغو مور او پلار په وجه سره دغو ماشومانو ته په نظر د رحمت ورته وکتله. هغه دیوال یې ورته سم کړي. ولې؟ د دیوال لاندې خزانه وه. که چیرې دیوال چپه سوی وای خزانه به نورو خلکو ځینې اخیستې وای، نو ځکه دیوال یې ورته سم کړي چې دغه ماشومان بلوغ ته ورسېږي، دا دیوال به سم وي، خپل خزانه به بېرته نو دا دیوال سم شو. نو دیوال مې دې لپاره سم کړي چې دوی بلوغ ته ورسېږي. دا بلوغ ته چې ورسېدل خپل خزانه به راواخلي. نو مفسرین لیکي د دې نه نسبت معلوموي چې ګوري خداوند متعال هم نسبت ته ګوري. د دوی 1500 کاله تېر شوي وو د مور او پلار، خو مور او پلار یې نیک صالح وه، نیکګانې نیک صالح وه. خداوند متعال هغه مور او پلار ته وکتله، د هغه نسبت د وجې نه په دوی باندې نظر د رحمت وکړي. زه نن وایم چې دا زموږ پروګرام چې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کیږي، دلته علما سیرت او سیرت ته بیانوي، اخلاق د نبی صلی الله علیه وسلم، غزوات د نبی صلی الله علیه وسلم، معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم درته بیانوي. د دوی نسبت د دې پروګرام نسبت د هغه چا سره دی؟ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره دی. زه د خدای نه دا غواړم چې یا الله په نسبت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یا الله په دې پروګرام باندې هم نظر د رحمت وکړه، یا الله په دې پروګرام باندې هم نظر د غفران وکړه، یا الله په دې قبرستان باندې هم نظر د غفران وکړه. نو دا نسبت دی ان شاء الله د نسبت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره دی. خداوند متعال مصطفی نظر د رحمت وکړي. او دغه رقم یو عالم لیکي وای ما په دغه خوشحالي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې شک وو چې آیا دا خوشحالي زه ولمانځم که یا آیا دا خوشحالي زه وکړم که یا. په دغه شک کې ومه، بیده شومه، خوب وینمه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب وینمه. او زه ورته وایم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا زه دا خوشحالي ولمانځم که یا آیا زه ستا په پیدایش باندې خوشحالي وکړم او که یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي من فرح علینا فرحنا به. څوک چې په موږ باندې خوشحالي کوي موږ په دوی باندې خوشحالي کوو. څوک چې په موږ باندې خوشحالي کوي زه هم ورباندې خوشحالي کوم. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته چې مجلس راجمع شوی دی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته چې خلق راغلي دي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته چې اساتذه محترمه او ملګري راغلي دي، دا په دغه نیت راغلي دي چې خوشحالي ستا د پیدایش خوشحالي لمانځي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم زموږ سره خوشحاله شه. او دغه رقم پیدایش د نبی صلی الله علیه وسلم تر هر شي نه بهتره دی، تر هر شي نه بهتره دی، تر اسمانونو نه بهتره دی، تر مځکې بهتره دی، د عرش نه بهتره دی، تر کرسي بهتره دی، تر هر شي نه بهتره دی، حتی تر لیلة القدر نه هم بهتره دی. ولې که چیرې پیدایش د نبی صلی الله علیه وسلم نه وای نو لیلة القدر به چیرې ته وای. خداوند متعال فرمایي په لیلة القدر باره کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه في لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر داسې شپه ده چې د زرو میاشتو نه بهتره ده. په دغه شپه کې څوک چې 2 رکعته نفل وکړي خداوند متعال به د زرو میاشتو ثواب ورکوي. خو زه وایم چې پیدایش د نبی صلی الله علیه وسلم تر لیلة القدر بهتره ګڼم. ولې ځکه چیرې پیدایش د نبی صلی الله علیه وسلم نه وای نو قرآن به نه وای، که چیرې قرآن نه وای نو سورة القدر به نه وای، که چیرې سورة القدر نه وای نو لیلة القدر به نه وای. نو موقوف علیه د ټول شانو پیدایش د نبی صلی الله علیه وسلم. یو ورځ موسی علیه السلام خداوند متعال ته فرمایي چې یا الله زه ستا کلیم یم او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا حبیب دی. نو فرق ما بین د کلیم او د حبیب کې څه شی دی؟
انا كليمك ومحمد نبيك فما الفرق بين الحبيب والكليم ما بين د حبيب او د کلیم کې څه فرق دی خداوند متعال وموسی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې اے موسی علیه الصلاۃ والسلام فرق دا دی چې کلیم هغه چاته وایي چې د خداوند متعال د رضا پسې منډي وي د خداوند متعال رضا غواړي ولیکن حبیب هغه څوک دی چې الله د رضا غواړي بل فرق دا دی چې کلیم هغه څوک دی چې همیشه د الله تعالی په محبت کې منډي وي همیشه دا وایي چې یا الله ته خپل محبت ما ته راکړه خو لیکن حبیب هغه څوک دی چې الله دا غواړي چې دا ما سره حبیب ما سره محبت وکړي الله دا غواړي چې حبیب ما سره محبت وکړي دریم فرق دا دی چې کلیم هغه څوک دی چې د الله د خبرو د فاره د الله مناجات د فاره کوه تور ته دی د کوه تور سره انته د الله سره خبرې کولې کوه تور څومره غټ غر دی تاسو اوس په ویډیوګانو کې لیدلې ما خپل لیدلې دومره غټ غر دی چې اواز یې د غر سره برابر ده دومره ستر دی او بیا هم موسی علیه السلام په عشق د الله کې بهال ته دی هلته به د الله سره مناجات کول خبرې وسره کولې نو خداوند متعال موسی ته وایي چې ګوره اے موسی کلیم هغه څوک دی چې کوه تور ته راځي د الله سره مناجات کوي تکلیف باسي زحمت باسي راځي ما سره خبرې کوي خو لیکن حبیب به هغه څوک وي چې دی بيدوي جبرائیل علیه السلام ورته راځي په یو طرفه عینین کې لا مکان ته رسوي او د الله سره خبرې کوي دا فرق ما بین د کلیم او د حبیب حضار محترمینو باید موږ خپل د محبت اظهار د عشق اظهار د مینې محبت اظهار د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره څنګه سوو لږ تعلق ورسره پیدا کا هم د دنیا کامیابی وي او هم د آخرت کامیابی محبت سیخ سکا لږ تعلق ورسره پیدا کا د دې دنیا او د آخرت کامیابی دی به نزهة المجالس کی یو قصه را نقل کوي وای د موسی علیه السلام په ټیم کې یو سرکشه انسان سل کاله د الله تعالی نه فرمانی کړي و کله چې دای مرسو نو خلق په یو کندې کې وګرځوي نه جنازه ورکړه نه غسل ورکړي نه کفن ورکړي هیڅ ورنکړه خداوند متعال وحی کې و موسی علیه السلام ته چې موسی علیه السلام دغه سل کاله چې زمانه فرمانی کړي و دته غسل هم ورکا کفن هم ورکا جنازه هم ورکا د مسلمانانو په قبرستان کې دفن هم کا موسی علیه السلام ورته فرمایي چې ولي یا الله خداوند متعال ورته فرمایي چې دا زکه په تورات کې زما د حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم مصرفه د یو ځل تورات خلاف کوي او الته د محمد نوم هغه راواخستې مچې کوي او شکر یې کوي په دغه وجه مالو ته معافي وکړه دفن هم ورکا غسل هم ورکا ما دفع معاف صرف لږ تعلق سره وساتاس قصه راځي و یو غل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او قصاص قربانی جاری سو حد قربانی جاری سو لاس پرې کېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې لاس پرې اچانک جبرائیل علیه السلام ورته راځي ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې دته عذاب مو ورکوه حد مو ور باندې جاری کوه رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران هغه سړی راغواړي ورته فرمایي چې ستاسو وظیفه ده نور خو ما هیڅ وظیفه نشته صرف دغه وظیفه مې د شهاره ورځ په تا باندې سل واره درود وایم دغه وظیفه مې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې اے اصحابو څوک چې په ما باندې درود وایي هغه به د دې دنیا د عذاب هم خلاص وي د آخرت د عذاب به هم خلاص وي ځکه الله تعالی وحی ورته وکړه چې عذاب مو ورکوه ځکه سل واره هر ورځ په تا باندې درود وایي یو ورځ یو اصحابي ماهر راخیستی دی کور ته راوي اور باندې نه پخېږي څومره کوشش وکړي په اور باندې نه پخېدی
ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوي ورته وی ولا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ماهی چې کوم دی دا نه پخېږي ورې نه سوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د معجزې په شکل باندې ماهی ته فرمایي چې ماهی ولې ور دي نه سوځي ماهی ورته فرمایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نور خبر نه یم خو لیکن زه په دریاب کې وم د دریاب په غاړه باندې یو اصحابي تېره دی په تا باندې درود شریف وایي او هغه ما اورېدلی دی دې وجې ما ور نه سوځوي نو څه حال باید هغه خلکو چې په نبي صلی الله علیه وسلم سره درود وایي هغه بیا څنګه ور سوځوي دا تعلق دی لږ تعلق د نبي صلی الله علیه وسلم سره پیدا کس مخکې مولوي صاحب محترم وویله په فرانس کې څه حال اوس روان دی په دنیا کې څه حال روان دی دوی زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم سره ګستاخي کوي خو لیکن زموږ ایمانونه انشاءالله نور هم تازه کوي نور هم جذبې ولړوي او دغه رقم یو سړی مړ کېږي او چاته په خوب کې راځي ورته فرمایي څه حال دی هغه سړی ورته فرمایي چې کله نه ملایکې ما ته راغلل او ما یې پوښتنې وکړې چې من ربک او ما دینک او من نبیک او دا پوښتنې داسې نه وکړل خوله مې بنده سوه وایي ما ځان سره وویل چې والله هلکه که چې کافر تېر سوی د ایمان د دنیا نه خوله مې بنده سوله هېڅ جواب یې نه و یو سړی د شپېنجري په شکل باندې ما ته راغی او ما ته د ملائکو جوابونه راښول اول دا جواب ورکړه دوم دا جواب ورکړه دریم دا جواب ورکړه وایي ما جوابونه چې ورکړله وایي زه هغه شپېنجري ته فرمایم چې ای شپېنجری ته څوک یې دی ورته فرمایي چې زه خو ملکه یم خو لیکن په هغه دنیا کې چې تا درود په نبي صلی الله علیه وسلم باندې وایي ډېر هغه سنې خداوند متعال یو ملکه اوس جوړه کړې ده اوس هغه ملکه زه یم اوس تا ته رالمه او ستا خدمت او ستا دفاع مې وکړله یعنې صرف لږ تعلق د نبي صلی الله علیه وسلم سره ستا د دنیا او دین و دنیا هم بسم وي هم په دې دنیا کې په کار راځي درته هم په قبر کې په کار راځي درته او هم په آخرت کې په کار راځي درته یو سړی به راشي خداوند متعال ته به حساب کتاب ته مخته شي حساب کتاب چې وکړي نو چې کم د نیکو تله وي هغه به ولړه شي او کم چې بدی تله وي د ګناهو طلب وي هغه به ټیټ شي او قانون دا دی خداوند متعال دا قانون دی چې تله کمه ده د نیکو تله پورته شي او د بدو د ګناهو تله کښته شي هغه به جهنم ته ځي خداوند متعال ورته فرمایي چې زه جهنمي یم دی به ډېر طبیعت پې ډېر خراب وي روان به سي روان به وي یو شپېنډری به ورته راشي چې ای ځوانه ای انسانه ولې دې طبیعت خراب دی وایي څه کوې وایي راته ووایه وایي بس جهنمي یم ګناهو پیټې مې درنه سوله تله درنه سوله نو زه جهنم ته به ځم هغه شپېنډری دلته په رستوړي کې یو امانت پروت وایي ودرېږه ستا ما سره یو امانت دی دا امانت واخله او خپل په تلي کې هغه چې کوم د خیر تله دی ده د ثوابو تله دی ده په هغه کې واچوه کې داسې ستا ثوابو تله درنه شي په نستوړي کې امانت یو کاغذ دی سپین کاغذ دی هغه ورکوي دی راځي خپل عملنامې ته بیا راځي او چې کوم د نیکو عملنامه ده په هغه کې دا سپین کاغذ اچوي چې سپین کاغذ اچوي د نیکو تله یې درنېږي او د ګناهو تله یې پورته کېږي او خوشحالېږي په منډه منډه راځي و د شپېنډري ته او شپېنډري ته فرمایي چې ای شپېنډری ته څوک یې دی ورته وایي زه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یم ستا زما امانت را سره و هغه امانت دا و چې په هغه دنیا کې تا په ما باندې درودونه ویله هغه درودونه اوس ما سره امانت پراته وه ما په نستوړي کې ساتلې وه اوس دا یې تا ته په کار راغلله په کار دا ده چې باید څه ناڅه موږ محبت د نبي صلی الله علیه وسلم سره څه ناڅه تعلق د نبي صلی الله علیه وسلم سره پیدا اتباع د نبي صلی الله علیه وسلم باید موږ وکړو اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم دې ته وایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې خپل ځان منور وګرځوه هم به دا دنیا کامیاب وي هم په آخرت کې به کامیاب وي د نقشبندي شریف یو ولی الله مشهور ولی الله دی ټول د معلومات کې مجدد الفسانی رحمت الله علیه دې سنې چا پوښتنه وکړه وای تا د دوه رتبه په څه شي ملاسوله دی ورته فرمایي چې ماته د دومره رتبه په پیروي د سنت د نبی صلی الله علیه وسلم راته ملاسوله چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي کوله دا رتبه ماته ملاسوله
نو د نبی صلی الله علیه وسلم سنت باید موږ په ځان کې جاری وګرځو، باید موږ خپل په زنانو کې جاری وګرځو. زنانو ته چې کوم خطاب موږ نبی صلی الله علیه وسلم کوي، کوم قرآن چې موږ زنانو ته خطاب کوي، چې هغه فرمایي خداوند متعال وقرن فی بیوتکن، په کورو کې دې واوسېږي، بهر ته دې نه ځي، او که چیرې بهر ته هم وځي بیا دې خپل پردې په ځان باندې واچوي. یدنین علیهن من جلابیبهن، بیا چې په پردو کې هم وځي خداوند متعال فرمایي سترګې دې کښته کړي. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، الله فرمایي خپل زینت بیا د زنانه بل چاته نه ښکاره کوي. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، دا اوامر دي زموږ، په دې باندې به زموږ زنانه اتباع وکړي. زموږ ځوانان باید د سنت نبي صلی الله علیه وسلم باندې اتباع وکړي، باید ژیرې ښه مبارکې ژیرې پرېږدي. الله ولعب سره باید پرهیزګاري وکړي. انټرنیټ چې کوم آلات دي، شیطاني چې کوم آلات چې په 100% کې 90% په ګمراهۍ باندې لګیا دي، هغه باید پرېږدي. دغه رقم ټول امت مسلمه باید د نبي صلی الله علیه وسلم په سنت باندې پیروي وکړي، او دغه رقم باید موږ د نبي صلی الله علیه وسلم د وارثانو تابعداري وکړو. موږ ته اوس بل پیغمبر نه راځي، موږ ته دغه وارثان چې موږ ته ناست دي د نبي صلی الله علیه وسلم وارثان، دا موږ ته پکار راځي. بس یو دغه آیات درته فرمایم، بس نور څه نه. خداوند متعال فرمائے یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. دلته خداوند متعال د اعمال د خرابېدلو لپاره دوه شان ذکر کړي دي. مؤمنانو ته فرمایي چې خپل اوازونه د نبی صلی الله علیه وسلم تر اواز مه پورته کوئ، که اواز مو پورته کړئ ستاسې عملونه به خراب وي. دویم یې دا ورته فرمایلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته داسې نوم مه اخاست لکه څرنګه چې خپل منځ کې نوم اخاست، بلکې نبی الله یا رسول الله ورته فرمایاست. ولې که چېرې دغه دواړه کارونه تاسو وکړئ ستاسو عملونه به خراب سي. اوس هم په مدینې منورې کې چې کوم حاجیان تللي وي، السلام علیکم یا رسول الله، چې سلام کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، مخ ته راته نشته وي یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. موږ که واجب صاحب چې سلام په زوره ونه کړي عمل دې به خراب سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا د سلام جواب درکوي، وعلیکم سلام درته وایي، په زوره سلام مه ورته کوه، په ادب سره سلام ورته وکړه. اوس دغه آیات چې کوم دی علما لیکي، دغه آیات د دې حکم اوس هم جاری دی په علماو کې، په استادانو کې، چې ای عوامو تاسو د علماو مخ ته په زوره زوره اوازونه مه کوئ، د علماو مخ ته چیغې مه وهئ، د علماو ته بد نظر و بد خبره او د هغه رقم بد نوم مه ورته اخاست. اوس چې روان دي والله العظیم چې زه اوس خبرېږم په دا کم کې د علماو سپکاوی روان دی، د علماو پسې غیبت روان دی، د علماو پسې تهمت روان دی، د علماو تهمت کوي، علماو پسې فضول خبرې کوي. والله العظیم چې هغه به نه یې پوښکې، فضول خبرې یې پوښکې کوي. ګورې په دې باندې د الله رسول خفه کېږي، الله خفه کېږي، چې الله خفه سي ستاسو عملونه به ټول بیا خراب وي. خداوند متعال دې موږ ته په دې خبرو د عمل توفیق راکړي. اقول قولي استغفر الله لي ولكم. چې خاوره ده تر نورو